بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه دا خبره کړې و چې یو معنا په مختلف طریقو سره راوړل په علم البيان کې، نو یو معنا په مختلف طریقو سره راوړل دا په دلالت مطابقی کې چې د ورته دلالت وضعیه ورته د نور وي د ورته دلالت مطابقی وي، دا په دې کې نه کیږي. ځکه مخکې موږ ویلو چې دا به عالم بالوضع یا عالم بالوضع نه، عالم بالوضع د ټول معنی ادا کول یو شان دي، عالم بالوضع نه ټول معنی ورته یو معنی نه چا ادا کول ټول ورته یو شان دي، ټول لپاره به خفي. او پرون سبق کې موږ ویلو چې یو معنی په مختلف طریقو سره راوړل دا چې نه په دلالت تضمنی او په التزامی کې چې د ورته دلالت عقلی پای کې کیږي. ځکه د یو لازم لپاره مختلف ملزومات او د یو ملزوم لپاره مختلف لوازمات چلنده کېدای شي چې بعض هغه نه اوضح وي او بعض به واضح وي. په دلالت التزامی کې لکه یو ملزوم دی د زید هغه سخی کېدل، نو د دې لپاره زیدون کثیر زیفان، نو دا ډایرکټ په دې زید په سخاوت باندې دلالت کوي. ته زیدون کثیر احراق العتب ډېر لرګي سيزون کړي، دا هم د زید په سخاوت دلالت کوي او په منځ کې واسطه ده چې لکه ډېر لرګي څنګه بلای چې اور بده بلای چې بری کې مهرباني ډېری مهرباني څنګه ډېری چې سقیله وکته چې زیدون کثیر رحمت، نو دا هم د زید په سخاوت باندې دلالت کوي او په منځ کې په واسطه دي، په منځ کې په کې سړي واسطه دي پکې چې لکه ډېر اور ولا څنګه چې ډېر اور بلای ډېر اور څنګه بلای چې مهرباني وړي چې سقیله. دغه شان دي یو لازم لپاره چې هغه حرارت دی لپاره مختلف ملزومات لري کېدای شي چې هغه اور دی او نور دی او بل څه دی حرکت دی. پرې خبره باندې پوه شئ ها. او په دلالت تضمنی کوم دي چې کېدای شي ځکه چې یو څه د یو څه لپاره جزوي او د بل لپاره جزء الجزوي، او دا جزء کم څه لپاره جزوي نه دی کې دا اوضح وي او بل کې چې دا څه وي واضح وي. اعتراض جواب شو. وزن سبق کې دا وای کنه که یو لفظ د سی کم چې دا نه اراده کولېږي لفظ مراد کبدی دا په لازم موضوع له باندې دلالت کوم، پس باندې دلالت کوم په لازم موضوع له باندې، په لازم موضوع له باندې یعنی په موضوع له باندې دلالت نه کوم، بلکې دا کم څه چې د موضوع له لپاره لازم په دې باندې دلالت کوم. نو بیا به خالی نه د دوه حالونه کچری په دې خبره باندې قرینه موجوده وا چې د دینه موضوع له نه مرادو بلکې غیر د موضوع له مراد ده، نو دې ته ویل کېږي مجاز. سورته ویل کېږي مجاز دې ته وایي چې د کم څه لپاره دا وځي شی د هغې لپاره نه استعمال شوی بلکې د بل لپاره وځي شي. پوه شوئ ها. لکه مجاز دا یو بهادر سړی ته اسد ویل، نو دا اسد خو د حیوان مفترس لپاره وځي شوی دی، د بهادر سړی لپاره خو نه دی وځي شوی کنه. پوه شوئ مې باندې نو کبري خبره باندې قرینه موجوده وا چې دلته کې دا موضوع له د موضوع له غیر ته مراد ده، نو دې ته څه لګيږي مجاز وته لګيږي. او کله سي نه نو بیا ورته څه لګيږي کنایه ولګيږي. څورته لګيږي کنایه. نو دا انتقال مجاز ته او کنایه ته د دوانه د ملزوم نه لازم تدللی د سرت للی د ملزوم نه سرت للی لازم ته، لیکن په مجاز او په کنایه کې فرق داره چې په مجاز کې بس صرف تبع لازم عقل او ملزوم دی مراد نشي اغسته، او په کنایه کې لازم او مراد اغسته شي او ملزوم دی مراد اغسته شي. نو په مجاز په منزله د مفرد شو او کنایه په منزله د څه شولا مرکب شولا. ځکه په مجاز کې ته یو څه اغسته شي صرف لازم دی مراد اغسته شي ملزوم دی مراد نشي اغسته، او په کنایه کې لازم او مراد اغسته شي او ملزوم او مراد اغسته شي. نو دا په منزله څه شو مرکب شو او مفرد مقدمي بس باندې. نو ځکه ویل اول د مجاز ذکر کړل او به وروسته د کنایه ذکر کړل. بیا مجاز دوه قسمونه دي، کچر د علاقه د تشبیه پکې وا جو هغه استعاره ده، او که علاقه د تشبیه پکې نه وا جو هغه چې نه دا سره مجاز مرسل ده، سره مجاز مرسل هغه پوه شو باندې بیا سره هغه مجاز مرسل ده. نو چې دا چونکه چې علاقه د تشبیه پکې موجوده ای استعاره وي، نه د لګیدل د استعاره ذکر چې نه دی کړه شروع کړه. نو په علم البيان کې درې سيزونه دي، یو تشبیه ده، یو مجاز دی، بل څه دی کنایه ده. هغه په خبره باندې پوه شئ، په دې باندې پوه شئ. اوس ګوره کتاب دی ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، دا دې سور زره سي وګوره
ثم اللفظ المراد به لازم ما وزع له ان قامت قرينه على عدم ارادته فمجاز والا فكنايه. دغه دې ګوره وای هغه لفظ بیا لفظ چې مراد یعنی دا مطلب وی اغستل کېږي مراد وی پاغي سره لازم ما وضع له یعنی د کوم څه د پاره چې وسه شوی نو هغه مراد نه وي بلکې دا غي سره لازم چې کوم وي اته مراد اغستل شوی سواء كان اللازم داخلا برابر خبر ده کداغه لازم داخل وي لکه په دلالت تضمنی کې او خارجا یا که چرتا دغه لازم خارج وي لکه په دلالت التزامی کې ان قامت قرینه على عدم ارادته کچر قرینه قائم وا په عدم اراده یعنی په اراده ما وضع له یعنی که قرینه قائم وا چې دلګي د دینه موضوع له نه مرادو بلکې لازم د موضوع له مراد ده او په دې خبر باندې قرینه موجوده وا نو دې رسول لګي مجاز والا مطلب دا ده کچرتا په دې خبره باندې قرینه موجوده نه وا چې دلګي دینه لازم معنی مراد اغستل شوی را بلکې د دینه لازم او ملزوم د دوه مراد اغستل کیږي نو دې رسول لګي کنایه ولګي الګه پوه شو به معنی نو فعند المصنف رحمه الله عليه فعند المصنف رحمه الله عليه الانتقال في المجاز والكنايه كلاهما من الملزوم الى اللازم فمجاز او کنایت باندې کې د ملزوم نه لازم طرف ته تللی د ملزوم نه اذ لا ها وس وی کنه چې د ملزوم نه لازم ته تلل دي د لازم نه ملزوم ته تلل نه دي ځکه ډیر کړه ته لازم اعم وي لازمي اعم وي زیاده ملزوم لازم وي د ملزوم سره الا دلاله للازم ځکه دلالت نشته په لازم باندې من حيث انه لازم على الملزوم چې دا لازم وي د ملزوم سره الا ان اراده الموضوع له جائزه في الكنايه دون المجاز مگر په مجاز او په کنایه کې فرق دی چې په کنایه کې چې نو بری کې دا موضوع له ته اراده غستل شي او په مجاز کې موضوع له ته اراده نشي غستل هغه بری خبره باندې پوه شوي د دې ځای پر دا یو خبره شوله چې کله لفظ د سی وی کنه چې د دینه موضوع له نه مراد غستل شوی بلکې لازم د موضوع له ته مراد غستل شوی لازم د موضوع له ته مراد غستل شوی نو چې لازم د موضوع له ته مراد غستل شوی نو بیا ولا دوه حال نه خاري نه وي یا په دې خبره باندې قرینه موجوده وي چې دین د لازم د موضوع له مراد ده او موضوع له ته مراد نشي غستل کېږي نو دې ته مجاز ویل کېږي او کدی باندې قرینه نه موجوده بلکې لازم ته مراد غستل کېږي لازم کو ته مرادو خدا ملزوم ته مراد غستل کېدو معنی موضوع له ته مراد غستل کېدا نو دې ته کنایه وای پوه شو به دې څور دی وس دا خبره کوي دویمه خبره ده چې دا مجاز مقدم کړی دی په دې کنایه باندې ولې مجاز په کنایه باندې ولې مقدم کړی دی نو ګوره وقدم المجاز او دی مصنف رحمت الله علیه مجاز مخ کړی دی علیها په دې کنایه باندې لئن معناه ځکه معنی د دې مجاز کجزء معناها پشان د جز د معنی ده وګوره ماده چې د دې رغنه مراد د مجاز د مراد صرف لازم اغستل شي د مجاز د مراد صرف څه شي او په کنایه کې لازم مراد اغستل شي او دا غي سره ملزوم هم سکے مراد اغستل شي نو په مجاز کې یو څه شو او پرې کنایه کې څه شولا دو شولو نو دا دغه چې ده کنایه دا مجاز دا گویا کې چې دا جزء شو دا جزء الجزء شو واښو به معنی وقدم المجاز عليه لان معناه ذکر معنی د مجاز کجزء معناها دا پشان د جزء د معنی د کنایه دی لان معنی المجاز هو اللازم فقط ذکر معنی د مجاز صرف لازم دی ومعنى الكنايه او معنى الكنايه يجوز جائز دي ان يكون هو اللازم والملزوم جميعا چې لازم او ملزوم دوه د دې مراد شي لازم او ملزوم ته دوه مراد شي والجزء مقدم على الكل او جزء مقدم په کل باندې جزء مقدم په سمانه په کل باندې طبعا فيقدم بحث المجاز على بحث الكنايه وضعا نو مقدم کړل شو بحث د مجاز په بحث د کنایه باندې د وظیفه په اعتبار سره وانما قال كجزء معناها وې د څه وی چې دا د معنا جزء په شان دی جزء معنی ونه وي جزء معنی ونه وي بلکې کجزء معنی وي ولي لظهور انه ليس جزء معناها ځکه چې دا خبره ظاهره ده چې دا د معنا جزء نه حقیقتا واښوي بلکې دا غي په شان دی فإن معنى الكناية ځکه معنی د کنایه ليس هو مجموع اللازم والملزوم چې د کنایه مطلب دا نه چې هم لازم هم ملزوم مراد اخلي بل هو اللازم مع جواز اراده الملزوم بلکې د کنایه مطلب دا دی چې اخربت لازم او د ملزوم هم نیت کولای شي بګي اراده بګي کولای شي جایز ده هغه به خبره باندې پوه شئ ها
نو دا دویم خبره کسی چل وکړو چې دا مجاز مقدم کړی دی په کنایه باندې د دې وجه سره نوې مجاز دا په منزله د مفرد دی ځکه د مجاز د مراد صرف لازم اغستل شي ملزوم ته په هیڅ صورت کې مراد نشي اغستل او کنایه د دین او بلازم مراد اخلي او دا هم جایز دی چې ته اراده د ملزوم وکړي نو دا کنایه په منزله د مرکب شولا او مجاز په منزله د څه شو مفرد شو او مفرد مقدم په مرکب باندې نو مجاز مقدم شو په څه باندې وز دا مجاز دی کنه وز د مجاز د مخکې استعاره بیان کړی دا نو بیا د ثم منه بیا د مجاز نه ما یبتنی علی التشبیه وای بیا هغه چې کلم مبنی په تشبیه باندې مطلب دا کنه چې یو لفظ د تا معنی موضوع له په ځای باندې غیر موضوع له والی نیا به ځوانو په مېس کې معنی د تشبیه وي ایا په کې معنی تشبیه نه وي کمانه تشبیه په کې وجه استعاره نه او کنه په کې جو بیا او تسویل کېږي مجاز مرسل پوښ به باندې و ثم منه بیا دی مجازنا ما یبتنی علی التشبیه هغه چې مبنی بناوی په تشبیه باندې او اب تشبیه څه دی او هو الاستعاره الذي دا استعاره کان اصل تشبیه چې باصل کې تشبیه وا فتعين التعرض له متعين شو تعرض دی د تشبیه ته ايضا قبل تعرض المجاز مخه تعرض نه مجاز ته چې اول موږ تشبیه بیا بیا مجاز ته دا مجاز چې الذي احد اقسامه الاستعاره المبنيه على التشبيه چې دا د استعاره یو قسم دی چې مبني دی په تشبيه باندې خوښوي ولما كان في التشبيه مباحث كثيره او بیا وایي چې هر کله چې په تشبيه کې مباحث ډیرو او فواید جمع او ډیر زیات فائدې پکې لم يجعل مقدمه نو دې مقدمه په ونه ګرځول شو د بعض استعاره لپاره بل جعل مقصدا براسه بلکې دا مقصود براسه وګرځیدو فانحصر المقصود من علم البيان في الثلاثه نو منحصر شو راغیر شو مقصود د علم البيان بدري سوزنو کې التشبيه والمجاز والكنايه تشبيه مجاز او کنایه چې بیا رسو تشبيه تعریف شروع کړل او تشبيه ویل او چې دا تشبيه کیږي یو میاش په بدی باندې ولګي بیا په مجاز باندې یو نیمه میاش ولګي بیا په کنایه باندې یو میاش ولګي نو بیا به دا علم به ختم شي او تاسو به یو امتحان بشوي چې بل امتحان نه راشي بیا علم البيان وای د خیر سره چې بیا ختم شي بس بیا وکالم ختم شي خو شو به باندې نو نن سبق کې درې خبرې وکړې بھائی نن سبق کې څو خبرې شوې درې خبرې شوې یو دا خبره وشوله چې دا لفظ نه چې کله د موضوع له علاوه لازم د موضوع له غستل شوی د لفظ نه چې کله د موضوع له علاوه ساغت شوی لازم د موضوع له غستل شوی نیاو په دې خبره باندې قرینه وی یا بنی په کومه خبره باندې چې دل کې دین لازم مراد ده او ملزوم تی مراد نه یعنی معنی موضوع له تی مراد نه نو که په دې خبره باندې قرینه او جدي د مجاز وي او که په دې خبره باندې قرینه نه او بیا ورته سوی کنایه ورته وي نو ګوره په مجاز کې صرف لازم مراد غسته شي ملزوم مراد نشي غسته او په کنایه کې لازم به مراد اخلي خو د ملزوم هم سنسا دغه لري اراده لري جایز ده خوښوي د دې وجنه دا مجاز مقدم کړی دی او کنایه واستو کړی نه بیا مجاز مقدم کړی نو مجاز د مجاز نمک تشبیه ذکر کړي نو تشبیه ولې ذکر کړی دا نو د مجاز چې دی کنه د دې بنا په تشبیه باندې ده د مجاز بنا په څه باندې ځکه چې کله یو معنی موضوع له ته پرېری غیر معنی موضوع وکړي نو دې په منځ کې بیا علاقه د تشبیه یا بني که علاقه د تشبیه پکې وا نو دې د استعاره وي او که علاقه د تشبیه پکې نو بیا ورته څه ویل کېږي مجاز مرسل ورته وي څه ورته وي مجاز مرسل ورته وي نو دا تشبیه چون کې د استعاره یو جز دی او ته مجاز له پیژنې داغه نه مخکې ته استعاره او تشبیه پیژنې هدي وجه نه لاول د تشبیه ذکر چې دا شروع کړل نو په علم البيان کې درې سونه بیانې یو به تشبیه وي یو به مجاز یو بل بسوي کنایه وي نو تشبیه به ان شاء الله شروع کیږي وایم پسې کا بسته واړو شابه